بسم الله الرحمن الرحیم. کابل هومیوپیتک نه هومیوپیتک ډاکټر سیف شمشاد تاسو ته مخاطب یم. د ګرمۍ موسم د ټمپریچر ډېر سیوا دی. په سوات کې 38 دی او په ځینو ځایونو کې 44-45 دی، خاص کر میدان کې نوخاب دې علاقو کې او ملتان ځایونو کې ښه سیوا وي. نو په دې لپاره ما یو میسج کنوي کوم ستاسو لپاره چې د ګرمۍ د موسم کې د خپل وجود وسیله ساتئ په دوب باندې ګرځېدو نه زیات ځان ساتئ. مطلب چې د یخو مشروباتو کوشش کوئ چې یخ مشروبات په ګرمو خوراکونو ځان ساتئ، خاص کر په اوړي کې زاړه خوراکونه دا مه خورئ او کوشش کوئ چې سبزي خورئ، فروټ خورئ او مطلب چې لسی وغیره منکول وغیره دا استعمالول ډېر ضروري ځکه چې د سر نه خوله ځي او دې سره وجود کمزوری کېږي، بلډ پریشر غورځېږي، په شا کې سره دی شي. د دې لپاره ضروري خبره دا راځي تاسو د منکول استعمال خامخا سوا کوئ او د جوسو استعمال او د ځان خپل جوس جوړوئ او د مختلفو څیزونو نه خاص کر هندوانه شوه په هغې باندې مالګه اچوئ، هغه خورئ که نه مختلف څیزونه چې کوم دی په استعمالول پکار دي په دې ګرمۍ په موسم کې چې ستاسو وجودونه برابر وي. د ماشومانو خیال ساتئ په ګرمۍ کې بهر ته مه پرېږدئ ځکه چې فیروس او دې شیانو خطر ورته ډېر دی. د ګرمۍ په دې تیز لهر کې مهرباني وکړئ، د خپل بچو او د خپل ځان خیال وساتئ. ډېره مننه.